خالقي کله چې په یو قوم کې ظلم پیدا شي کنه کله چې په یو قوم کې ظلم عام شي نو دغه قوم دغه خلق الله د صفای استین نه هاوی بیا ظلم چې کومه هغه حضرت علی په فرمایل به کچرتا په یو حکومت کې په یو مملکت کې په یو علاقه کې کفر وي نو دې کفر سره د هغه حکومت او هغه طاقت چلی شي خو کچرتا په یو علاقه کې په یو حکومت کې ظلم شروع شي نو دغه ظلم ورسره دغه ظلم سره د حکومت او د سلطنت بالکل نه چلیږي الله عن قریب دغه ظلم والا د خلق تبا کوي فکشوا نن زمونږ د خلکو په اوري دا چې په موږ او پتا سو باندې د سیلاب راځي نن څومره خلق چې کومه هغه انسانان زو چې په زبانم چې کومه هغه زمونږ اساسو د دقیق جرایم زمونږ اساسو د دقیق غلطو زمونږ اساسو د ګناونو د وجنه هغه په زبانم چې کومه هغه تکلیف کیږي بل موږ ساتي چې کومه هغه سړي هغه په کومه زرګونه انسانان چې کومه هغه پکې بلوي ولهدا دا تمام وجه چې کومه هغه دا چې زموږ اساسو په دې خلکو کې لوګو ته کې د انصاف کړه راغله دي لږ بلدان کې د الله تعالی ترجو پیدا کوي اکثر سره زموږ خلک دعاګانې وړي الله تعالی باران صبر ورکا الله زموږ نه آفت لري کا پکې نظر کیږي کنا معلومي دا چې دین علاوه په موږ یو بل کار موجود دی هغه بل کار څه دی هغه بل کار دا دی جواب چې کوم شی په کوم د کوم قیمت نه په هغه قیمت باندې ورکول پکار دی د 500 شی په 500 ورکړي د 100 شی په 100 ورکړي د 100 شی په 100 ورکړي الله تعالی حالات برابر دي نن تاسو ګورئ د چا چې څومره وسره شي کنه نو دومره دې کتن هغه ظلم کوي دومره ظلم کوي ولهدا د دغه ظلم هغه بخصنا سره اثر خبره کوي اگر چې موږ خفایو د دغه خپل کوم سیلاب زدهونه دي هغه افغان پکار دي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وای مؤمنان کجسد واحد مؤمنان وای داسې دي لکه په شان د یو بدن اذا اشتكى كله چکلا د انسان په بدن کې یو اندام ته تکلیف وي ټول اندام ورسره وي ټول بدن ورسره وي آرامي سترګې ته تکلیف وي د انسان ټول بدن به آرامه لاس ته تکلیف وي د انسان ټول بدن به آرامه نو دا چې کوم سیلاب زدا زموږ ورونه دي په دې خفایو او پکار دا چې موږ تاسو د خپل وس مناسب کې کومه هغه سنا سوتو لکه خامخازره هغه اوبره بس صرف او د الله په اسرا او د موږ اساسو د دقیق سنا څخه کومه هغه د امداد په اسرا باندې چې موږ تاسو سره سنا سو د کسره انسان د خپل ذات تاسو کې د الله بدل د موږ د علاقه په محدود ده کچا په سوال په موږ باندې د حالات رالو لکه چې څنګه په دې باندې ټول باندې څنګه دا حالات الله کوم بیا چې کوم په موږ باندې رالل چې کوم حالات نن په دې سند او په دې بلوچستان کې دي په دې پنجاب کې دي په دې سواد کې دي کله دغه حالات په موږ په تاسو رالو د موږ اساسو په بیا سره دا سوچ پن تصور کې ساتل ورو لون تک د تحقیق سیلاب د ورو د پاره د کمن هغه د څوک است شي کوله دعا او استغفار دې دعاګانې ورته کوي د خپل مالی تعاون وسره کوي او نور اس وخت نرسي نو دا کمبل او دا کپڑے خدا ته کوي دا ولا کولی چې په ستاره باندې کړه دادی ورو صحیح شو لہذا عالم دا کو چې زمونږ په معاشره کې بنیادی شی چې کومه حق ده ظلم شروع ده سړي کومه حق زمونږ حکومت په دې خلکو ظلم کوي اڅه زمونږ دا لاندې طبقه کډوي چې کوم انسان څومره وسره سي نو دومره دې ظلم کوي په بل باندې دومره دې زیاتې کوي په بل باندې دومره دې کومه حق سګي بل سره ظلم کوي لہذا د دغه ظلم په بس انجام راوځي کنه سانجام خبرونه کنه لہذا یو درخواست کوم چې کم از کم موږ تاسو هر انسان دې سوچ دا وکړي چې زما د نن نه بعد چا سره زیاتې نه کوم هر یو انسان موږ اکثر خلک او یو سره دا خلق چې کتر حق سری زموږ
nisbatu ke ci sabaru me da fadlan islamukum bal madazan islakai bal madazan islakai bal madazan islakai de ki bakar ki da da ci banda